نو رسول الله مبارک فرمائی صحابی تا وی دا جنت دا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، وی دا جنت دا خزانون یو خشته خزانه نه درکو؟ ابو موسی اشعری وتی فقلت بلا ولنا یا رسول الله راک کنا، وی لا حول ولا قوه الا بالله. او دا بل حدیث چې ما دته وی د مسند د بزار، دا حضرت عبدالله ابن مسعود دی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما ته په خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء، دا یو کم سلو مرضونو علاج دی. ایسرها الهم، او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټی بیماری هم دی. هم ستوي میرا تو وقتی مانا وکړه، هم ټینشن چې وته مونږ وایو، پریشانی چې وته وایو، غم ورته مونږ وایو، هغه تکلیف چې دا غیر سبب نه معلوم. درونو دا بهترین دم دی ما درته وخوخه، لا حول ولا قوة الا بالله. چې چاته څه قسم پریشانی دا، تکلیف ته، غم دی، مصیبت ته، مقدمه دا، جنجال دی، لا حول ولا قوة الا بالله دی وی. او چې چاته څه قسم ضرورت دی او سیزه، نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وی. دا یو کم سلو اغه خطرناکو مرضونو علاج. زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده، یو جامع شی مونږ ته د دواړو جهانو سردار خي، او د جنت د تلو غلي یو لوی ذریعہ ده او یو لوی سبب دی. زمونږ د بزرگان پکې یو ټکی زیاتې وسره چې دا د سړی 1500 کرته شواروس کې وای، 11 کرته مخکې درود شریف وای، او 11 کرته وروسته درود شریف وای، او 1500 کرته دی وای. او 10 کې ویل شي او 10 ویل شي. خدا دا چې سړی دی په 10 کې وای، په یو ټیم ویل شي، په 2 ټیمو کې ویل شي، او په 3 ټیم ویل شي. او العلی العظیم دا د الله صفت ده، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا صفت کو وسره وې ډیره فائدہ بدر کی، او کدا وسره نه وې نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی. او په بل حدیث کې علی العظیم شته، دې کې نشته بلکې شته. نو که العلی العظیم وسره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته. زنانه ویل شي، نارینه ویل شي، او دا ځان له وظیفه وګرځوي. ان شاء الله عمل په کې ها زنانو تم دا ورسوي، په خپل په عمل کوي. دا یو قلا د قلا 1500 کرتا، 500 نه زیاتم کې یو سړی ویل شي، او 500 زموږ د بزرګانو د طرف نه، د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 500 کرتو. نو په دې عمل کوي. اولاد د چانی پریشانی وي، مصیبت کې مبتلی، یا سنور سغمونی، یا د یو مقصد د حاصلېدلو د پاره لګیا دی، دې ته دته هغه مقصد نه حاصلېږي، هغې د پاره دی وی دا ډېره ښه وظیفه ده، او خدای پې مونږ له عمل راکړي. لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي، او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمی. ډېر خلک پریشانی، یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده، دې سره سوکم، د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وی بچی مې نشته، سوکم، دې دم دی. ډېر خلک وی مال مې نشته، برکت پکې نشته، دې دم دی. ډېر خلک وی قرضدار زما قرضه بخلاص شي، لا حول ولا قوة الا بالله، دې دم دی. ډېر خلک وی نیکۍ ته مې توجه نشته، او شیطان په مخه کړی، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. ډېر خلک وی بے کسم، بے سوکم، اس یار و مددگار میں نشته، خلق را باندې ظلمونه کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته، خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زنم حضور پاک فرمای. د دواړو جهانو سردار فرمای په بیهقی شریف کې حدیث ته، او حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کی. حضرت ابو هریره فرمائی کہ حضور پاک کو فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء. وی دا یو کم سلو بیمارو علاج دے، دا یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم، وی پټولو کې راکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته دا غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن وته وای او پریشانی وته وای. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي، څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي، چې
چې زما دا بچی او زما د دې زامنو لونو د خیزه کې رشتي وشي، دا ډېره ښه خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیماری په طلب شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي پاغې کې پریشانه دی، څوک یا وزر دی پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویره کوټې مرض دی، دا 200 غټ مرضونه دي، دا پریشانی ورکوټې مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، دا غي د پاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوهې کې معنی خپل حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بزار وته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوس کو، بلکہ حضور پاک و فرمائی وی اتدری تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا باللہ پا مانا پوئے گی؟ عبداللہ ابن مسعود ورتوئی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول تپتا دا ما تفی مانا ندا معلوم. نو حضور پاک و تردی مانا پخپل بیانی وی لا حول عن المعصیت الا بعصمت اللہ، دا ہر گنانا بچ کے دل بے دا اللہ تعالی پا توفیق نکیگی. گنانا پریشانینا، تکلیفنا دردنا، او ہر قسم ٹینشنونا بے دا پروردگار دا ذاتنا بل سوک بچ کولشتا نا دے یو معناش. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون اللہ. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دې معنا شوه، دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه، او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بغیر شي چې اس په دې څوک نشي خلاصولی، څوک به دې خلاصوي؟ یو الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې، دا سے اور دے نزدې والا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو، نو چې مونږ ورنږدې کېږي خو دا اور هم سوځئ، دې سره څوک دومره خطرناک اور. یو میاشت لګیا دي خلک او اور روړي او خشاکونه روړي او لرګي روړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه، په چل نه پوهېږي چې زه څوک یم. په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي، فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو، مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته، نو ټول مشرکان دي شرک کوي، دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه، فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران، وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه مې اجازت غوښتې دی، او که ته اجازت راکې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښی نو اوس به یو سات سره وریځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم بشي، که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولی نوے دیکھے دے غرزی اسوئی اللہ اعلم بحالی، ربی اعلم بحالی، پروردگار دا ما پا حال خبردار دے. تانے امدادو غوارم اللہ لونے نو غوارم را لے گلی بے شک تاللے خود ما اللہ شتکن اللہ نبا مدد غوارم. لا حول ولا قوة الا باللہ. دا دی تکلیف نہ بچ کون کے او قابو مدن کے پروخ صحت بے دا پروردگار دا ذات نہ بل سوک نشی کولے. اللہ نبا مدد غوارم. بلا فرشتہ رالا وی زغرون والا فرشتے زما پا طاقت کے اللہ دا اختیار چولے دے چی اوز دا سمر غرون وے دا اوچتولے شم لقولے شم یو غرب اوچت کم پا دے ورد پاسا بکیدم مال اجازت راکا وی دا اجازت تالا ندر کو غرزائی دی پا ور کے مال لا نے اجازت غختے دے خستارا زی پاک شرط کرد چی ابراہیم نتا پوسو کا وی ربی اعلم بحالی تا تولی ہوئیم اللہ تولی نویم. ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ہو کنا قرآن کے اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا به عالمین پا ما شموالی کے دل من پویا ور کردے دا
بعض انسان معشوم الله ولا پوهه ورکی، عقل ولا ورکی، سوچ ولا ورکی، پوهه ولا ورکی. بعضی بوډا سپینګری شي عقل پکې نه، پوهه پکې نه. بله فرشته راله وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار را کړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلی زما په وس کې ده دا زه راولم. ما ته حکم وکړه، الله نه مې اجازت غوښتې ده خو د ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنگلې، د قوم خلق دا به دله ټول نیست و نابود کم، دا به درله اوس ټول وسوځوم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره، که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې. مونږ وایو خو شابه ته لا اوس راغلې چې بېګا راغلې وې خبرې کړي. دا غر والا فرشته ته اوس راغلې که پرون راغلې وې چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دې ښودی وې. دا ته خو لږ لیټ شو که نه، پرون په کار وه. مونږ به فوراً دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکې وی ربی اعلم بحالی، زما رب زما په حال خبردار دی. دا هغه عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله، خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی، او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي ولا راغی، شیطان ورته چل وښو. هغه دوزخ مچوغڼې لیدلې وې، یو ټال جوړ کې او دې پکې کښېنوې او ټال له جوټه ورکې د اور دې منځ ته به وغورځېږي. ټال یې ولا جوړ کړ، لوی ټال او مچوغڼه غوندې، او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو. او بیا ظالمان دومره و چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډم که جامې هم ته لرې کړلې، ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي. او ټال بیا نه اوچتېږي. فرشتې د رحمت راغلی دي او ټال یې کلک نیولی دی. بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راولئ، دا ټال به اوچت شي. جینکۍ راوستلې سرتور سر، هغې خپله ګډا مډا شروع کړه. فرشتې د رحمت لاړې. کم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې هلته نه ټینګېږي، هغه ځي. او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه. د نمرود دا ګمانو چې ده دا اور ته رسېدل او رده سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي. اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. اورا یخ بشي ګورې، معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنه کړي. مری غوندې او دا سواد د کالام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه. او بلکې علما لیکي چې جبریل علیه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې دننه جوړه کړه، اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې، او دا میوې بوټې ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار کړه. د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه به ذات پرې بچ کوي، بل څوک دې نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته یې ګوره، بیبي یې د په لاره روان دی، هجرت کوي اوس غریب. بیبي ساره ورسره ده، د تره لور هم ده، د پې نکام تړلې ده، بیبي هم ده او خشته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی، ظالم بادشاه. داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی د دې خاوند دی، خو په شریعت کې ما ورته ارور خورم یو ګورې ښه، ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، ته مې خورې مخکې یې پوه کړه. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی، وی ورور مې دی، ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي. او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه دې رور یم ته مې خورې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه، اخلي خدای سم رانه اخلي، خو زه به د مرګه بچ. ډېره ښه هغې رالل، دا بیبیه تې بوتله هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله دروازه یې ورپسې بنده کړه.
چې دروازه بند کړه او هغه نیت ته وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی، ګوره صدا سے دا ناشوړه خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سنگ دیله وروړه بس پرېوته، بادشاه په ځمکه خپې اوچته کړه الاوړې پرېوته. او د فالج په منده فالج نه راځي، دقسې د لاس خپو باندې فالج و. چغې کړې دي بی بي ته ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه، بس پرېږدم دی. نو دا مسلمان کې رحم زیاتي بیا، او بیا د پیغمبر بی بي کې خو رحم زیاتي. نو دوی ورته وکړه، نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه. بیا کوشش کوي چې لاس ورچوي، بیا همغه چل پې وشو. بیا وی بس ما نه غلطي وشوه، دې د الله معاف که بیا به نه کوم. وی ښه معاف مې کړې. بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو، شیطان خو سړي پسې نښتي، بیا لاس ورچو، بیا همغسې پرېوته. یاره وی بس دا مې درېیم ځل دی، بیا به د لاس نه اچم، اوس مې معاف که. وی بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وی راشه دا بی بي بوزئ بس. او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بی بي هاجرې په شکل کې. دا بی بي هاجرې دی وله ورکړه. بعض علما وی د بادشاه لور وه، لور یې ورته وبخله او څوک یې وینځه وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بی بي ساره راله، خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې، خو بیا هم زما د خاوند په زړه کې خامخا دغه به پکې وي، شک به پکې وي، په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي. لیکن خامخا له به پریشانه چې زما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي. چې څنګه راله نو خاوند ته وی ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام کړ، ما له یې ګوتې هم نه دي راوړې. ابراهیم علیه السلام ورته څه وی او جړلې. بی بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی، ناس دلته هر څه لکه د شیشې ما لیدل، هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی، هر څه ما لیدلي، زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې. دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه؟ الله، بل څوک نه. د ابراهیم علیه السلام د بی بي په دغه وخت کې په کار راتلونکي ذات څوک دی؟ الله. قسم دی ګورې چې څه قسمه تکلیف در ته رسېږي، مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه، مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه، اعتماد بروسه په الله کوه، هر ځای به در رسېږي. دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي، د کوټې ګوټ کې به مدد کوي. دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی، هر ځای به مدد کوي. کړی دی که نه دی کړی؟ کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی. ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وی د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځو. چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته؟ عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي؟ یو کب خدای جوړ که شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي. کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد، کب خولې ته نیغ وردن نه که او شخوند به هم پې نه وی، نیغ به یې تېری، نیغ د کب ګېډې له ورسېد. عقل څه وی؟ ډاکټري څه وی؟ طب څه وی؟ ساینس څه وی؟ دا ټول دلته ناکام دي. هغې وی نه، سوال نه پیدا کېږي. د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي، دا کم ځای کېدی شي؟ د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکې، د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کوم. هم جیل کې پروت دی، جیل زغلي، کوټه کې پروت دی، کوټه زغلي، او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی وویني، د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني. او په هغې کې څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه. لا اله الا انت سبحانك، خدایا یو ته ګورې بل څوک نشته، بچ کوونکې بې ستا د ذات نه بل څوک نشته. الله د هر عیب نه پاک دی. غلطي زما د پروردګار. داسې اواز به کو چې د عرش فرشته د دې 7 اسمانونو د پاسه، د 7 اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی، عرش
دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې دا اسمان څومره لرې دی، بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی، بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم، بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده، او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده. د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي، الذین یحملون العرش، عرش یې نیولی دی. یا الله یو داسې د زاره اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی. قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي. دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي. لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه؟ موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي، ټول هلته اورېدی شي. اورېدی شي که نه شي اورېدی؟ ها بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه، څه ورته وایي انټرنېټ. انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي، کیمرا ورته مخامخ ده، او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی، هغه ټول درته ښکاري، د هغې خبرې مه اورئ. اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه. ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سیکنډ نه پروردګار خبر دی. ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي، هر څه نه خبر. نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلې غوندې دی، ډېر رو اواز دی، او ډېر د زاری اواز دی، او ډېر د عاجزۍ اواز دی. الله دا اواز د کوم ځای نه راځي؟ وی دا مې یو بنده یونس نیولی دی. الله څه چل دی ورسره؟ دریاب ته مې رسولی دی، او اوس دې وخت کې کب د دریاب 7 ځمکې باندې پروت دی، 7 ځمکې ته رسېدلی دی، او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده، او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی. دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی. الله خو دا هر څه نه خبردار، او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب د هغه اینې د پاسه، او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله ته خو خلاص که پروردګار، ته خو بچ که. دا د دین مسله م وورئ ګورئ، د نیکانو خلکو مرسته فرشتې م کوي. دلته کې چې کم نیک سړی وي او په هغه تکلیف تېرېږي، فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه. دې حالاتو نه الله فرشتې خبروي. نیک سړی دی، حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی، نیک سړی، او د هغه یو ښځه ده، او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي، زیاتې ورسره کوي. په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي، هغه حورې هلته وایي ای ښځې خدای دې هلاکه که، زمونږ دا خاوند ولې تنګې، د سره ولې ظلم کوې، دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی، در نه به را جدا شي، مونږ له به راځي. قاتلک الله، خدای دې هلاکه که. مشکات شریف کې حدیث دی. هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ که، معافې که. الله کب ته حکم وکړه را الټی که او په غاړه باندې راوغورځو. رب ذوالجلال څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کده په دې کب په ګیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې دې کبلم جون ورکړی، دلم دقه دریاب کې به مې ګرځو را ګرځو. وایه که د خدای نه لوی زور د بل چا شته؟ نشته. قسم نه ګورې هر څه د الله په زور کې دي. دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي، او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی، څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه د پاره نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې نور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی دی. دې شکل ته د انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه 2 بچی پیدا کې، د یو شکل یو شانتی او د بل بل شانتی، د یو رنگ یو شانتی او د بل بل شانتی. بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه دی، خدای 4 5 6 10 بچی راوستل، او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنگونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي، داسې بیماري پې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ، حیران یې ورته خلک.
او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو تو شپږو شلو کالو ته ورسئ. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا چې لګیم دا د معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی. د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې دا موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پالوار وي، لاسونه ټیک، خپې ټیک، وجود ټیک، او ناګانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج و. څه چل پې وچو؟ جی فالج و. خپې نه کونټی جوړه شو، خپه راکږه شي، بلې ورپسې اوچتی. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي، کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتی. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه، لاړې ته بیږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بیږي، پوزه بیږي، لاس پالج، خپه پالج واله. ای رونو، روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې پکار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دی که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه سم نشته. دی کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر. داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت دپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه. نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت هر څه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووته، روان شو. یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه، وایي چېرته دی؟ وایي د فلانکي ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی بدله درکم، دینار اشرفی، دا بدله درکم، او ما ځان سره بوځه، ملګري به دې شم د سفر. د وی ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والم، کرۍ به تې والم، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور کا، اشرفی ته واغېسته، روان دي، ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی، هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځې بوځي، موټر ته والي، یا دې مړ کړي یا وتښتوي. چې څه منځې لاړل، لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس دیغ روانېږي. دا چې کم دویم ورسره سور شوی دی، او تی په دې دویم په دې لار ولې نه ځي؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه، دا خو ما ته معلومه نه، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده. ته چې په کومه لار دی، دا خو اوږده ده، او دا ډېره لنډه لار ده. په هغه لار تلل، دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګی چې څه منځې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک. د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن د هغه اس نه ودنګل، او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی و، لوی خنجر، دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دی چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې ووړېدو، دا څه شو؟ دا سوداګر ورته وایي داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که نه، مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مالم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وی نه نه، اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم، چې تا پرېږدمه خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دی، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی م راباندې مضبوط دی، چاړه ورسره ده، تښتېدی هم ترې نه شمه. نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. کم وخت کې چې دا ګاډې وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه، نو فورا دی وي الله خیر.
دریاب کې خپاو خوېږي که نه، نو دی وی الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی. لکه به دې راځي چې بچ کوونکې ذات ګورې یو الله دی، بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دی وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او د الله نه بغیر خود بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعاتو مونځ ټیم راکړه، دی غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل. زه وایي وکړه دا چې سته کمې کپر یې که نه، دین داسې 2 لس منځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. لکه چې تا ارمان دی پوره کوي 2 رکعاته تم وکړه، سلام ګرځې نو بېغمه کوم به دی چې دی په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو. غم دی غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پریدي مې نه صورت تیر شو. نو یو آیات ورته الله ګوره، الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي. یو آیات یې دې ذهن ته راغی، امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وی، بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا د آیات معنا ده. بس دا آیت اوی او دې کې دې په مانځه ولاړ دی، دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو، په اس باندې سور دی، نیزه ورسره ده، د اوسپنې ټوپۍ په سر ده، او چې څنګه را په اس را روان دی، اوس دا ګنکپ خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا، نو هغه ته ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کم څوک کم. هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وو، او چې وی وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو، چې سلام مې څنګه وګرځاو، نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم. څوک یې ته؟ شاه سوار ته متوجه شوم. ته څوک یې؟ زه خو یې د لوی غمه خلاص کړم، ډاکو دې مړ کړه، اوم سوځېد. ته څوک یې؟ وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم، د دې آیت غلام یم. تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه، وی اسمانونه وجړقېدل. الله وی چې یو فرشته پکار ده، زه ودرېدم. الله وایا یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی، مدد شبه ځان رسوه. الله راولېږلم. سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي؟ الله به دې پکارېږي په سخته کې. بې د پروردګار نه بل څوک ته قسم دې که بچ کی، یو الله به دې بچ کوي، او که راته غواړې هم به الله درکوي. بی بی مریمه ماشومه ده، ماشومه مور یې منښته کړې وه، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل. یا الله زما په دې ګېډه کې چې کم ماشوم دی، پروردګاره دا زما منښته ده چې دا ماشوم به بیت المقدس خدمت ته پاراولی. الله ته منظوره نه وه، هلک په ځای جینۍ شو. رب انی وضعتها انثى، ماشومه پیدا شو. لیس ذکر کالانثى، هلک چې کم کار کوي جینۍ خو هغسې نشي کولی. زه دا ماشومه به خدمت کوي تر څو چې کولی شي. چا وی دا ماشومه به زه ساتم، چا وی زه به ساتم، چا وی زه به ساتم. قصه اوږده ده، خو د حضرت زکریا علیه السلام غیږ له خدای راوسته دا ماشومه بی بی مریم. ځکه چې د زکریا علیه السلام مور او د دې بی بی مریم مور دا خویندې وې، دی ترور وه. نو ترور د خورزې کفاله ښه کولی شي، نو ورله یو کوټه جوړه کړې وه په جومات کې، هغې کې به دا بی بی مریم ناسته وه، او د چې دی به تېته نو دروازه به یې جنده کوله، او چې بیا به زکریا علیه السلام راغی دروازه به یې کوله وکړه. دا ماشومان دلته څه کوي؟ په دې نه پوهېږم چې دا ټول ملک یې پرېښی دی او زمونږ خواله راغلی. دا شیطان دکې ورکوي چې ورشئ دا شور جوړ کړئ چې دا د شیطان یو اثر دی. بهر کیف زکریا علیه السلام قرآن شریف کې الله وایي چې زکریا علیه السلام براغ کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به زکریا علیه السلام راغی او دروازه به یې کوله وکړه نو بیبي مریم سره به روزي پرته وه، میوې به ورته پرتې، د اوړي میوه په جمي کې او د جمي میوه په اوړي کې. اوس دروازه خو جرنده ده او دا رزق دا میوه خو د اوړي ده، دا په جمي کې څه کوي؟ قرآن شریف کې الله وایي
یا مریم دا میوه ده کم ځای نه ده، دا چا دله راوړې ده؟ هغه ماشوم ورته وایي هو من عند الله، دا د الله را طرف نه ده. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې وغواړي چاله روزي ورکوي بې حسابه ورکوي. چې زکریا علیه السلام پوه شو و یاره واقعي روزي رسان خو الله دی، د ده نارینه اولاد نو، اولاد نشته. په دې سوچ کې چې خدای ته دې له روزي ورکوي خو ما له هم راکولی شي، دا بچی هم یو رزق دی، یو روزي ده. هنالک دعا زکریا ربه، هم هلته کې زکریا علیه السلام د الله نه سوال کوي، خدای دې له روزي ورکوي، رب هب لی من الصالحین، ما لم بچی راکوي. او عجیبه سوال کوي زکریا علیه السلام، ناشنا طریقې سره سوال کوي. مخکې نه الله تعالی ته وایي چې الله ګورې زم بوډه یم، رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. خدای ګورې زما ویښته سپین دي، ښه اډوکې مې هم کمزوري دي، بوډه یم، اډوکې کمزوري بوډا، ویښته مې سپین دي، د بچو نیمه چې بچی راوړم، خو خدایا ستا په سوال باندې ستا په دعا نه قبلېدلم. ګورې سپیره توب دې سپیره برانه نه جوړی، دعا به قبلی چې سپیره نه شم، هسې نه دوا راله رد نه کې. او بیا ورپسې څه وایي وامرأتي عاقره، وایي ښځه مې هم شنډه ده، ګور بچی به راکې. اوس دغې وخت کې زکریا علیه السلام نه ولاکیم بچی ورکولی شي. د کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو، او لیکلي ګارنټي کې سار، ګارنټۍ سره زوی ورکوم، ګارنټي کې سار، او باندې راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم. ځین دا خلک ډېر سادهګان دي، ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان له ولې نه جوړې، او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجې خو ځان له راوخېجوه که نه، او ګارنټۍ سره کامیابی ورکوم. نو په کامیابی ستا په لاس کې ده، د ګارنټۍ بچیه که د خدای په لاس کې ده. دا زمونږ قمقل خلک دي، بس خلک هم ورپسې روان شي. زه یو ځل پیښور کې روان وم، یو سړی و دا مرغو ولاني، دا اوس ختم شوي، پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی، اوس ورسره لفافې پرتې دي. زه روان وم چې دره مریض تپوس ته، او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې، ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم. غصم راله، خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو چې مې کتل اوس دی دی. مې ولې کاکا وی دلته چې راشي چې قسمت ته لټیک کړم. یا خدای پاکه غصم خوار شوی، مې اوس په سړک راغورځولي وم په قسمت ته لټیک کوم. مې ځان لټیک کړه چې د دې پټپات د ناستې نه خلاص شي، ځان له قسمت برابر کړه. دې شکل ته دې وګوره، ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولي څښا، لاړې د نبیږي دې غاښونو ته دې وګوره، سپېمو ته دې وګوره، خو زما قسمت ټیک کې، ما له خدای قسمت ټیک کړی دی، ځان له ټیک کړه. زمونږ خلک دا هم قمقل ناست، دغه دی به لاسي څوک چا ورته لاس نیولي پال به وله ګوري، څوک مرغو ته ناست دي، څوک نجومیانو پسې ګرځي. دې قصو پسې مه ګرځئ. روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي؟ الله په اختیار کې دي. دا اسباب دي، لټی به ډاکټر له به هم دی، دا ستا سبب دی. خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم، د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي، دم به هم په ځان اچوي، دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه، دعا به هم کې، تعویز به هم استعمالی چې رسم تعویزي، او دمونه به هم استعمالی، او مونځ به هم کې. خدا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي؟ الله پیدا کوي. نو زکریا علیه السلام الله نه وغوښته، چې ویې غوښته نو پروردګار وله بچی ورکړه، او داسې بچی وله خدای ورکړه چې الله ورته وي داسې بچی دی چې نوم وله ما کېښوده، بچی به در کوم نوم به یحیی، نوم وله ما کېښود، او داسې نوم مې وله کېښود لم نجعل له من قبل سمیا، چې د آدم علیه السلام نه ستا د بچي پورې تر دغه زمانې پورې یحیی نوم به د بل چا نه، صرف ستا د زوی به امتیازي حیثیت. زمارونو دا به زمونږ ایمانی او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي، که روغ صحت دی، که مال دی، که دولت دی، که ښکلی شکل دی، که ایمان دی، که بچی دی، که عزت دی، دا ټول الله سره دی. دا به زمونږ یقیني چې که بیماری ده، که تکلیف دی، که مقدمه لر کول دی،
که د رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي، دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی، دا نه بل څوک نه ښه کوي، دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی، د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی. او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی. زه به صرف اراده کوم، د ګناه اراده به نه کوم، د نیکۍ اراده به کوم. زه به اسباب لټوم، خو دا به مې یقیني چې دا کمال دا